السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر د افسوس او ډیر د جړا مقام دی چې نن سبا زمونږ په ملک کې ماشومان سره خو په زبردستی بدکارۍ نه کیږي او بیا هغه بې ګناه قتلیږي. ملګرو داسې یو مریم ښکلې جینۍ چې د دې عمر 15 کاله دی او یو ګاونډي ورسره په زبردستۍ بدکاري کړې ده او د بدکارۍ نه پس یې بیا ډیره بې دردۍ سره قتل کړې هم ده. اوس د مریم مور او پلار په چغو چغو جاړي او انصاف غواړي او د حکومت نه همدغه مطالبه کوي چې تاسو کوم دا ظالم انسان گرفتار کړی دی یا یې موږ له راکوئ چې موږ یې وسیزو او یا ول تاسو سریام پانسي ورکوي ځکه چې تر څو پورې دې ظالم انسان ته سزا نه وي میلاو شوي نو موږ نه مطمئن کیږو. ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو ډېر د جړا او ډېر د افسوس مقام دی. ملګرو نن سبا تاسو په دې ملک کې چې نن سبا د ملک کې یو داسې غضب راغلی دی چې ټول ملک اوبو یوړلو د خلکو مالی او جانی نقصانات خو مو شو. ملګرو خلکو دغه ته خو نه ګوري چې ګوره زموږ عملونه خراب دي دا ځکه موږ باندې سیلابونه او اپتونه را روان دي. ملګرو موږ ټول له پکار دي چې موږ دوه رکعته نفل وکړو او موږ الله پاک ته په چغو چغو باندې جوړو چې الله پاکه ته زموږ د دې ملک ته دا غضب لري کې ځکه چې زموږ خو ډېر غریب ملک دی او زموږ غریب ملک کې دومره پیسه نشته چې یو مسلمان بل مسلمان سره مدد وکړي. ملګرو همدغه رنګ هلکان له لاسه به د سیلابونه او اپتونه خو راځي ځکه چې همدغه رنګ ظالمان دي چې دوی دغه ماشومانو سره په زبردستۍ بدکارۍ خو کوي او بیا بې ګناه قتله کړې خو ده. ملګرو اوس هغه ظالم انسان پولیسو ګرفتار کړی دی او زه خو حکومت نه دغه سوال کوم چې تاسو زر تر زره دا ظالم انسان پانسي کوي او یا دغه مور پلار ته حواله کوي چې هغو ترېنه خپله بدله والي. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی. ملګرو تاسو د خپل بچو ډېر خیال وساتئ او خپل بچي د خپل نظر لاندې کوي. الله ماکه که ستاسو بچي د ستاسو د نظر لاندې موږ نشو نو الله ماکه څنګه چې دې ماشومې سره بدکاري وشوله الله ماکه داسې بدکاري ستاسو ماشومانو سره هم کیدی شي. ملګرو زما له طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.